حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لویي. او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغیي د چا په مخ کې پیدا شي نو هغه سره مینه پیدا شي. او چې مینه د چا سره پیدا شوه نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار خوښي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیہ السلام تابعداري ده. حضور پاک پخپله فرمایي چې ترڅو یو انسان ته زه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به اله مسلمانی چې د په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وی دا الله رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کلا عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ وی صاحب غلط خطا شوی وما، زما د خپل ځان نم تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي نو صحابه به د نبي علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول او په دې خپلو لاسونو به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابو به سرونه قربانول. دا د پیغمبر علیه السلام په حکم خدای خو هغوی نه لیدلی. یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیه السلام ویلی دي. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانو او حضور پاک بچ کو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې زمونږ مینه محبت دا د نبي علیه السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ته ما ویلو چې دی په لومړیو مسلمانانو کې و چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد. د نبي علیه السلام ته یو سوال وکړه، وی صاحب اوس خو مونږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانس کې ونه کم؟ وی نه ابوبکر ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ. نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووی، دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی. د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او د دې ورځې نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. خو چې ابوبکر دا لومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوی یې ورکړه نو کافر پرې راغونډ شو. ویې واو دومره یې ووو چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله او د وجود نه دا وینې بیګې بېهوشه پرېوت. صحابه خواره واره شو،
دا حضرت ابو بکر چکم قومو بنو تیب خبر شو اگوی تور پلاس رالل ادریدل عربو کی قومیت دیر سخت شیره دا قومی پا سر بانده قوم پورا ادریگی وی زمان دا قوم سڑی تاسو ولی والے دے دار چا خپل دین دے خپل مذہب دے خپل اسلام دے دام ولی والے دے دا دے با من بدل اخلو پریدونا او عطبہ پا دے کے پیش پیشو دیر حرامی توپ پا کے عطبہ کڑیو وی عطق دی مرشو ابو بکر من بدا عطبہ نردی بدل اخلو دا مکیل وی سردار دی بے ہوشا یاوڑو کورتا لگیا دے اوبا پیڑی خلق دارو ورڑی دے بے ہوشا دے او خلق تے گیر چا پیرتاو دے او قوم قبیلے دیر زیادہ غصہ دا کہ دے مازیگر ما خام طول روز بے ہوشے کے تیر اکلا او پا ہوش کے راگے نو خلق راغون شو چالے مبارک شے مبارک ہے او باللہ ورکلے چے ابو بکر خو پا ہوش کے راگے نو لنبی تپوس دا نبی علیہ السلام کئی وی دا پیغمبر علیہ السلام سحال دے کم خلق تے گیر چا پیرا دا قوم خلق دے اغی ملامتا کو ملا منصار نما خام پورستانا گیر چا پیرا تویو حکیمان ام دل راوستلو بدر باندینو او دا دی پیغمبر دا مخ خود دون والو خولد قوم خی کافرو او منستا پا مخ توری راواغشت جستا بدل باخلو نو بیا چی دی خستر گیو قروری نو داغا پیغمبر نو مخلی بلکار دی نشتا نو خلق تی خوارشو مور والا رالا نرم خوراک الوے والا پا خکلا نرم خوراک ویہاں بچے ٹولا روز دے تند و نار و بے ہوشے کے تے رکلا داو بدی و دا الوا میں دل پخکڑے داو خرا وی مور دا نبی علیہ السلام حال راتا ہوا وی عزت اس خبر ما تا سپتا لگی وی قسم دا چی ترزو دا حضور پاک دا حال نا نیم خبر کدیو بولا میں خلے اوڑا دا الوا میں خلے ترانیز دیکھلا ما دا خپل محبوب پیغمبر حال ہوا چی نبی علیہ السلام پس حال کی من سا خبر مور تبے ام الخیر وی من سا خبر وی خدا سیو کہ دا حضرت عمر خور دا ام جمیل وی دا غینا تپوسو کے برطالو مور بیام موری غریبا بچے ٹولو رت پا بے ہوشے کی وینتے بیگی پوزا ماتا دا مخنا وینے بیگی خوراک اوبر نس کی لالا موری دا حضرت عمر خور کرا ام جمیل کرا ام جمیل وی تا تا پتر چی دما زوینن دیر والی شوی دی زخمی دی چور چور وینتے بیگی او اگوی چی ام جمیل نا تپوسو کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحال دے ام جمیل غریب خو یریدا پٹا مسلمانوا اگوی کم محمد زخوی نا پیجن کم ابو بکر ما تا خستاز ویننی معلوم ابو بکر بل سوک بید تخولی وینم تیرا تخول ننوی زا ابو بکر نا پیجن مونم نماتا دا بل سڑی معلوم یروی چی تا دونا فریادو کچی بچے میں زخمی زخمی دے اور ایک حضرت سرزم خیر لستاد آزوی بلگوی ام جمیل و سرارانا و چرال حضرت ابو بکر تے و قتل دا خون مسلمانا و پتا ابو بکر یو بلخوی پی جندل نو تا پر چگو چگو پا جلا شوا او کافر تے خیرے شروع کرے دیدی خودے حلاک کی دمرا ظلمی دا سرکڑے دے ابو بکر ورطے ام جمیل جالا ما تا دا حضور پاک حال واجی نبی علیہ السلام پا سحال کی وی دا مور دے والا دا کنا وی خیر دے مور نبی میں یارے گا الوایا وی خواہ نبی علیہ السلام روغ دے ٹک دے او پیغمبر علیہ السلام دا دار ارقم کے دے دار ارقم پا کور کے دے مور ہوتے ویزا بچے اس خود لگی و بوس کا نوڑے ڈوڑے خو خرکنا دا الوا خو خرکنا وی مور ترسو چی میں حضور پاک نیلی دلی قسم دکم دا اوبم دے خلی لیا اس نو دا پلارا چی دے خو بیا دشمنان دی سوک دی گیر نکی نو صبرو کا چی کل شپا لگا تیارشوا نو چتے کروانے کر حضور پاک لے بوت دار ارقم تا چی وردن نشو نبی علیہ السلام دا دی حال تاو قتل او دیوینو تاو قتل نو دی پیغمبر علیہ السلام تا ورطرغالا و تا حضور پاک دیتا دیر یو بلتاو جلن دیر یو جلن ابو بکر ورطا سوئی ویدہ اللہ رسول مجانا زما پا درد و پا تکلیف غم جن کے گا ما زما دی قسم پا خدای وی چی تمیولی دلم یخشو باس
غم لار دل ختم شو. دا محبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینا و دا حضور پاک سر دیتا محبت وی. یوزل نبی علیہ السلام او فرمائل وی دری سیدونا زما خوخ دی طبعی انسان طبعی شیخ خوخی کرد یوم خوشبو خوخ یوم منس خوخ دی دا زلا یخوالی میں پا منزکی دی یو خوشبو میں خوخ دا یو یخوالی او یوم نیک او صالح جنتی خدا خوخ. حضرت ابوبکر صدیق زر ور پاسے دا ویدا اللہ رسول زمام دری سیزونا خوخ دی ستام دری خوخ دی زمام دری سیزونا خوخ دی دا اللہ رسول یوم استام مخ خوخ دی استا دی مخت نیغ نیغ گورم پدی ری خوشالے گم دا میں خوخ دا دویم میں سا خوخ دی دویم میں دا خوخ دی دا اللہ رسولہ چی زد تنوے مو زما جیب کے لاس منڈے او زما دا جیب نا شیخ لے دا میں خوخ دا او دریم میں دا خوخ دا چی زما لور ستا پا نکاح کیا دا دریسی دنوں میں خوخ. یو ذلی فرمائل حضرت ابوبکر صدیق وی زما پزلے کی یو ارمان دے ارمان کدا میں خودے پورا کر بی بی و توی سار مان دے وی دویم چی بعد اخبر مال طول پا نبی علیہ السلام لگو لے خو چی زمال نبی علیہ السلام لورکوم زمال لاس ببری داغی لاس بخکت ہے جسو چالشی ورکی دا ورکون کی لاس اچتی و دا غشتون کی لاس بخکت ہے نو کزشی ورکوم زمال لاس ببری او دا نبی علیہ السلام لاس خکت ہے نو دا پیغمبر علیہ السلام شان سر مناسب ند بیادبی دا افسوس چی زما جیب حضور پاک دا سے اگڑی لکا خپل جیب او چی کل ایسا تا ضرورت چی چی مانا رو تپوسو نکی و زما دا جیب نصر و باسی ہوئے لگے دیتا محبت ہو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو فصحابو لوی حیبت رار حضرت انس وی داسی حالت پیخ شو لکا چی غرد منقصر را پروتی مسجد نبوی دا جلان چغی دی او دا مدینه داسی کوسا نشتا چی معشومان او خزی والاو لوی پکی پشور ندی پچگو ندی دیتا حالتو رسی چی حضرت عمر دماغو دانگل بالکل دماغو کار نکو تور الاس کی واغشتا اور آغی پا منبر دا نبی علیہ السلام کیناستا او اعلانیو کو بے منافقان وی کہ نبی علیہ السلام وفات شوے دے دا منافقان پراپیگنڈی کئی وی کدا چانا میں ووری دل چی نبی علیہ السلام وفات تے پا دی تور بتے سروا اخو نو وفات کی گی اخو تلے دے دا اللہ راز لا لکسین چی موسیٰ علیہ السلام کوہی تور تا اللہ دا راز دا پارا تلے دا غرنگی نبی علیہ السلام ہم دا اللہ دا راز دا پارا تلے دے واپس برازی او چی کم منافقان وی چی نبی علیہ السلام وفات تے زمان پا دی تورا بداغیل سرون وی گورا بالکل دماغو کار پر خدے حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش اپروت بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے دے خلین خبر نخیص بالکل چاڑا دے آکئی لگا چاڑا گانو پشان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پہ اجازت تلیو آراغے اگر خود استقامت ورکڑ سنچراغے تپوسیو کو نبی علیہ السلام سنگر سحالت تے صحابہ ویسے منگنشوے لے عمر نہ یریگو وینا اللہ توائی ویسے عمر وی کہ چاوئی چی نبی علیہ السلام وفات تے نو پتورت سروا خلق یرے دے بس نیغ دا خلق پدا مینس کے ورننوت او دا پیغمبر علیہ السلام کوٹے مبارکی تورا کم کہ چی حضور پاک مبارک موجود ہو دا حضرت عائشی دا دا لور کھورو چی ورغی حضور پاکی وقت پویشو پہ پا نبی علیہ السلام او پیور پریوتو پری تندی باندے خکل کر وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا تبت حی و میتا پا جن سخ کلے او پا مرک سخشتے سخ کلے
په جون څخه شته وي او په مرګ څخه شته وي او نبی علیہ السلام په دې تندي باندې ښکل کا او فورا روته او مهر نبوت یې ولا وکړه هغه مهر نبوت چې د دوه لوړو په منځ کې وغه نو بیا واپس راووت او چې واپس څنګه راووته حضرت عمر ته منبر نه کوز شه ویې نه کوزېږه نو فورا اخو درېد خلک ورته راغون شو او دا آیت یې ووې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی دا هغه نه مخکې ډېر پیغمبران تېر شوي دي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم کدی وفات شو یا شهید شو دا د قرآن آیت دی نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ کفر ته به واپس دی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین بس خلک پوه شو نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړه شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلکو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه ده کړې دا محبت و په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو اغا لنده په شیش برابر لګېده نو نبی علیہ السلام خوا کې ورسره ولاړو نو چې ده به غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام به داسې ورته کتل او ورته څه وایي وایي د الله رسوله زما شاته ودرېږه ده چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسې نه ته پې ونه لګې نحری دون نحرک زما سینه ستا نه مخکې که په تا غشي راځي نو زما سینه به پې لګي خو چې ته بچ شي دا د هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک د هغه د هغه مینې جواب په څنګه انداز ورکړ چې ده به کله غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام به ول آواز ورکړ ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا د مینې انجام دی داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابه ته داسې قربانېدل چې د هغې مثال نشته یو ځل یې حجامت وکړه په هغه اخکر کې وینه وباسي دا د اخکر وینه ایستل دا حضرت عبدالله ابن زبیر له هغه اخکر ورکړه ویې ورشه دا چې تا خوا پټه کړه عبدالله ابن زبیر چې بار ووته هغه اخکر یې خوله کې ورواړه هغه وینه یې وڅکله چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه چېرته وی اوسې وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیول الله رسول ستا وینه ستا د وجود یو ذره ابه زه په لختو کې غورځوم ابه زه ډنډ ته غورځوم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته ونه وی چې دا دې ولې کول پسې وفرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور پې حرام دا محبت دی د نبی علیہ السلام په احد کې یو وخت کې کافران صحابو د پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادي غلطی رااله بس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو اور صحابه به شهیدان شو په مدینه کې خزو ته پته ولګېدل یو خزه په منډه منډه را روانه ده چې څنګه مخامخ راورسېده پیغمبر علیہ السلام لا نو فورا یې تپوس د نبی علیہ السلام وکړو وی د پیغمبر علیہ السلام څخه چا ورته وی هغه پرېږده پلار دې مړ شو شهید دی هلته د هغه د پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار مې پرېږدی نبی علیہ السلام راته ښایي حضور پاک کوم ځای کې دی چې رامخکې چا ورته خاوند دې شهید شو هغه دې پروت دی وی خاون پرېږده نبی علیہ السلام ښایه چې رامخکې چې ورور دې شهید دی هغه دې پروت دی ورور پرېږدی پیغمبر علیہ السلام وښایه ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زوی دې شهید دی هغه دې پروت دی پلار شهید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پرېږدی ما ته پیغمبر علیہ السلام وښایه لکه دا یو پراپیګنډه شوی و چې نبی علیہ السلام شهید شوی شیطان یو چغه والی و وی ما ته خپل ښکلی پیغمبر وښایه
چې نبی علیہ السلام له سنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېدله وی د الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه خطا خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته دا هغه مینه محبت حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه معشوم چا تختولو پخوا دا رواج ډېر زیاتو معشوم به وتختو چې ته خرڅ به کړ غلام به شو د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق و خشتالک و ښکلې خوبصورته پیسې به یې ډېرې کولې چا د مور پلار نه وتختو خرڅ یې کړ هغه په بل چا خرڅ کړ هغه په بل خرڅ کړ هغه په بل خرڅ کړ حتی کې حکیم ابن حزام واغېسته او د نبی علیہ السلام مبارک چې کومه مشره بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې ته وبخ د پیغمبر علیہ السلام غېږې له راغی مور به یې ژړل پلار به یې ژړل چې نور به راوخت یاره چې زما په بچي به دا نور لګي او که به نه لګي چې باران به شو یاره چې زما بچي به دې وخت کې د دې باران لاندې وي او که به نه که زلزل به شو یاره چې زما بچی باندې به دا طوفان او زل وي او که به نه یاره افسوس چې زما بچی به چېرته د غرر غړېدلي مړ به که په نرمه ځمکې به کې به مړي او که دریاب کې به مړي او پلار به هم دا چغې والې او مور به یې بار لاړه او د سر ویښته به یې ایستل او پلار به هم ژړل د دې د علاقې نه څه خلک حج له راغلي وو دا زید ابن حارثه ولیدل شکمن شو پې تپوس یې ترې وکړ هلکه ستا څه نوم دی وي زما زید وی ته د حارثه زوی خو نه وی یم او تا پسې خو مور او پلار په جړه قتل شو په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبی علیہ السلام نوم یې واخېست د هغه سره غلام یم دا قافله چې واپس لاړه پلار ته یې ولاړ مبارک شه تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کوم ځای په مکه کې د فلان کې سړي سره پلار یې ډېر مال را واغېسته ترې شو پلار یې شو او بلا مال او دولت یې را واغېسته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیه والو او خپل کور ته به یې راول چې رالل د پیغمبر علیه السلام تپوس چا ورته خو حضور پاک ته چې راغی نبی علیہ السلام سره کېناستل د الله رسوله نبی علیہ السلام ته راول صفتونه شروع کړل تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک یې ستا نیکه عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډېر خدمت یې دا جانو کو او تاسو ډېر ښه خلک یې په صفتونو سر شو نبی علیہ السلام ورته مقصد هم څه دی وروڼو څه چل دی زما صفتونه کوي بې صاحب زمونږ یو بچی دی اچھا مونږ نه تختولی دی او تا سره دی او زید یې نوم دی مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکو خو مونږ له خپل بچی راکړه حضور پاک ورته وفرمایل وي بس دغه مقصد دی وی دا خو اسانه خبره ده پیسې جیب کې واچوي زه به ورسره غواړم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی بوځئ خو ګورې که د سره ته نه نو په زور به یې نه بوځئ مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو که په دې را سره فیصله کوې نو ټیک تا که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به یې نه بوځئ په جړه به یې نه بوځئ بس هغه یو بل ته وکتل خوشحاله شو ځکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیہ السلام زید ابن حارثه پسې ولېږل راویې غوښته چې راغی وی زیده دا پیژنې دا څوک دی وی او د الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا دی تره مې دی وی دی تا پسې راغلي او تا به ورتل غواړم که ته دوی سره تلل غواړې نو زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازت دی ځه وی نه د الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وی تره ورته وی ای زیده د غلامې جون خوښې جیداد دی دی التا ځمکه دی ده
زمون خپل مریان غلامان دي غلامی خوخه او آزاد جن نه خوخه مور در پس جاړي دا ټول حالات ورته وي حضرت زید سوي وی کاکا بابا مال خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان پلار را کړی ز په بل پلار سره او مال خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې مور خدای را کړی ز په بل مور سره او مال د بیبي فاطمه پشان خور خدای را کړی ز په بل خور سره خوشاله دلته ډیر زیات خوشاله زما آزاد جن نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ د پیغمبر دا غیګه مې خوښه د بیبي خدیجه دا غیګه مې خوښه و هغه وخت کې ترې وایي وی مونږ هغه وخت کې وایي چې زیات قمقل دی غلامي خوښه کړه وزاد جن دی خوښ نه کړه دی خیال نه دی قمقل دی وی قسم دی چې وروسته بیا مونږ پوه شو وی مونږ وایي چې زمونږ په ټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان بل نشته غلامي نه د محمد رسول الله مینه خوښه کړه خو چې ده دا ووایي چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبي خدیجه مې مور ده بیبي فاطمه مې خور ده نو نبی علیه السلام اعلان وکړ وی ای خلقه زما دا اعلان واورئ نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی دا به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز و اوس دا منع دی دا جائز بس ټول قرآن ولټاوه اول نه اخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشته بې د زید ابن حارثه فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها زید د نوم دی د بل چا نوم پکې نشته د یو صحابي نوم نشته په ښه طریقه د نوم الله په قرآن شریف کې اخیستی او د سره چې کومه مینه وه الله یو ځل دی یو جهاد له لېږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه ورته کله به دنه ته کله به بار ته کله دنه کله بار به ته بیبي عایشه صدیقه ورته د الله رسوله خوب نه درځي چل څه شوی دی وی یا الله هغې پورې ما مه وجنې تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې ما مه وجنه تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې مې مه وجنه چې تر څو ما زید نه لیدلی نو چې دی راغی د هغه لښکر نه تاسو یقین وکئ بیبي عایشه صدیقه وایي چې د نبي علیه السلام لنګ والو او په دې اوږو یې څادر و وی څادر ترې پرېوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې واورېد نو ورپاسېد ورمنډه یې کړې او یې راوینیم ځان ترې راته راغله بس ځان سره یې کېنو ای بچې اوس به ماله خوب را چې ته مې ولیدې اوس که مرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې دا د هغه د مینې صله مارونو محبت د حضور پاک د ایمان نښه ده بس لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله بیګا مې ټوله شپه جړلې ولې نو وی جنت ته به تم ځې موږ به هم خدای بوځي خو جنت کې خو ستا مرتبه به ډېره زیاته اوچته وي موږ خو به لاندې یو نو جانم په دې چې مونږ له خو دنیا ښه ده مونږ په جنت څه کوو چې تا پکې نه یم هغه جنت به څه کوم چې تا پکې نه یم ما له دنیا ښه ده چې تا خو پکې نم که ستا مرتبه به اوچته وي زمونږ به لاندې ملاقات به نه کېږي په هغه جنت به څه وکړم حضور پاک وفرمیل المرء مع من احبه چې د سړي په دنیا کې چا سره مینې نو قیامت کې به هغه سره ملګری هېڅ فکر مه کوه دارونه صحابو زندگی دا د صحابو د حضور پاک سره محبت و مینه حضرت بلال رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو لار شام چا ورته وی د پیغمبر کلی دی پرېښوده وی باس نور د مدینې منورې جون خوند نه راکوي ما چې به بانک کله وي نو ما به په یو سترګه قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانک څه خوندي چې زه بانک ویم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالي ښکاري
او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای ولا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نشپک میاشتې پس په شام کې خوب ولید په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای بلال دا بې وفایي دومره بې وفا وختې چې زه لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوله دا بې وفایي خو مې ستا نه ده چې خوب نه پاسې بیبي ته یې ویله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړه نبی علیہ السلام ګیله وکړه هله شابه چې مدینې ته ځو فوراً یې سامان برابر کړ مدینې شریفې ته چې هغه د نبی علیہ السلام د قبر د روضې مبارکې ملاقات دی د مدینې خلک خبر شو چې خلک خبر شو بلال راغلی دی یو مرض یا ځان کوه بل امراض یا بلال بانگ وایا بانگ لا نیم راغلی وجنه می ما خلق منتونه ورته کوي دی بانگ د وجنه خو شام ته لاړم دمشق ته لاړم بانگ نه ما چې بکله بانگ وي نو یو سترګه باندې قبلې ته او بل سترګه مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نورانی مخ مبارک ته کتل هغه خالی مسلې ته به پورم باندې بی بی فاطمه ورته حضرت حسن و حسین راولېږل اما شومان بچی رالل هغې ورته څه وایي وی بلاله مور رالېږلي دي مونږ ته زمونږ د خپل بابا د وخت بانګ ووایه د خپل بابا د وخت بانګ ووایه نو چبوترې ته وخت نو بانګ یې شروع کړ چې الله اکبر اواز یې وکړ او بانگی شروع کو نو دا مدینی خزی روتی پا دیوالونو درے دا مدینی معشومانو نلاره دا کشوی ذکا آگا منظر و ترا مخ کشو چکم دا حضور پاک دا زمانی منظر ہو وخ رایات شو طول والا روتل زنانا روتل زنانا کوٹو تو خطے پا دیوالونو رو خطے اوہو دا خود حضور پاک زمانا بیا رایاد شوا اشهد ان لا اله الا الله او چې اشهد ان محمد رسول الله نور پریوت به هوش سو کوئی دقل د سام ہوتے د بعض حضرات او سو کوئی نبی په هوش کې راغلي دي شام ته تللی واپس اشهد ان محمد رسول الله د نوم سره پریوت یو ماشوم مور سره یو ماشوم او د مدینه په کوڅه کې د بلال بانګ اوري هغه ماشوم مور ته وی بیبي وی بلال کاکاجي خو مې راغی وی نبی علیہ السلام به کله راځي زما ترعم بلال کاکاجي خو راغی شپږ میاشتې پس راغی حضور پاک به کله راځي هغې دا خیال دواړه په سفر تللي دي دې ته راغی به ورپسې راځي د ماشومانو دومره محمد یو غزال رسول الله مبارک روانو یو خلی سره یو ماشوم په اورونه کې تړلې ماشوم دا خزراله مسجد نبوي ته
او پیغمبر علیہ السلام تو درید پی جارن اذا اللہ رسولہ تروان جہاد دا ما بیگا طولش بجللی دی ماوی نبی علیہ السلام بجہاد لذی او دا کافر پمینس کی بئی او دا کافر توری بتگیر چاپیر تاوی او زما دا کور با دمر سوکنی کی دا پیغمبر علیہ السلام دفاع کی مرگرتیو کی ذکر اللہ رسول دا پلان کی سڑی لورے ما دا پلان کی لورے نبی ہم اوپے جندہ زما پلان تاثر پلان کی غزا کی شید شوی زما خاون تاثر پلان کی غزا کی شید شوی زما رور تاثر پلان کی غزا کی شید شوی نبی ہم اوپے جندہ زما دا کور سوکشتنا طول اشپا میں خدای تجللی دی کہ خدای ظلمی میں نشتا جزی پیغمبر علیہ السلام سر اولیگم او پا جنگ کے نبی علیہ السلام مخیط دالو نیسی ظلمی نشتا دا معشوم بچے میں دل روستے دا زوی میں دی پوٹے نے دی دان سر یاوستے نبی علیہ السلام پر دی معشوم سوکا دا بچے دی سر سوکا وی دی دان سر بود یو صحابی لورکا که پتا چا دا توری غزار کو یا دا غشی نو دا ما دا بچے و تا مخ کی نیسا دن دا ڈال کار والا دی مرشی خیر دی خوجی تا بچ شی رشتیا ہوا اشتری زمان دا سیمین زمان دا حضور پاک شکل ندے خواہ نانگریزم خواہ دا نبی علیہ السلام جامم ندے خواہ نانگریزم خواہ دا حضور پاک اخلاقم ندے خواہ نانگریزانم خواہ دا نبی علیہ السلام اعمالم ندی خواہ دا انگریزانم خواہ دا کم سنگ امین دا او دا خود دنیا با تیر شی دا قیامت فرض با ملاقات کی گی دا نبی علیہ السلام سر حل تا بودری گو چی مختورن بطن کی قرار مختورن نکی جو صحابی حضرت سعد اسود باندې مشهور دی سعد دیر نمونه دی تبع سعد اسود وی تور سعد درنگ تور فدی مخوانی خاپون نپوز غټوا اوسم دا حبش دا خلق تاسولی دل دا شکل نلک بدرنگی فدی حج فدی سعودی کے دیر زیاد کی پوز غټوا مخوانی دانے وی مخی تور و شنڈے غټے وی دیر غریب مو دا پیزار درکیم نو یو لنگ بیوالیو دا پرتوک پدے لنگ کمیس اینو اور اللہ نے حضور پاک تا محمد کے اذا اللہ رسولہ تو ما با خدای زان تپریدی ما با جنت زان تپریدی ما با دا جنت چھوڑی زان تپریدی نبی علیہ السلام صاحب خیر دی کہ زما تابیداری دی اکڑا دا اللہ تابیداری دی اکڑا نو جنت بدیم پریدی زانتا جنت پوری بدیم زانتا پریدی خدای بدیم زانتا نزدیکی اوکا ندی زما تابیداری اکڑا نو دا خدای ندی جنت قبلی ندی جنت چھوڑی و نبر خدای قبول چل سشوی دی ویدہ اللہ رسول اللہ شکل خمالا خدای را کرد مانا خلق نفرت والے کئی ما سر سوک یو دے روڑے نخوری ما سر پیو جام سوکو بنس کی ما سر سوک ستلی مشی نکی نزدیکی گراتا سوک نا دا شکل مالا خدای را کرده دے لیکن انہوں یاد ساتا اللہ رچا شکل تا نگوری ان اللہ لا ينظر الى صورکم تا شکل تا خدای نگوری شکل طور دے وکا بدرنگ دے عمل تا ازلتا خدای گوری زو پا دی پریشان ہیں کہ دنیا کے معنی خلق نفرت دے شکل دا وجہ نہ کئی نی پا دی پریشان ہیں کہ اصلا دا قیامت پر اس خدای رانا نفرتو نکی کہ دا طور ما تا مرا نزدیکا ہے او جنت رانا نفرتو نکی او دا جنت چھوڑی دا انہوں کہ دا سالی دا مون دیکھو دلتا ہمانا خدا اللہ رسول خلق نفرت کے سوک لور خورم نرا کئی نکاح چه سوک غالم خلق او برا سر نس کی ڈوڑے نو نکاح با خدا با سوک سر آئی حضور پاک دے رو خیال ویساد وعدت دے لکا چه شوق کیگی ویساد ڈوڑے او بسو پشری کرا سر نکائی لور خور بسر آکی وی اللہ بد بندو بسو یو صحابی حضرت عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ داغلو پیرنا او دا نبی علیہ السلام زمانہ بدا سوا دا طولو نا آسان کار دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی نکاح ہوا
اوس د ټولو نه ګران کار نکاح ده هلک به بالغ شو نبي صلی الله علیه وسلم پلار زما زوی بالغ دی که چا لور وینو او جنۍ چې به پیغله شوه هغه پلار به راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته به الوی حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به وادو که قصه به ختمه د دې صحابي لور وه عمرو ابن وهب رضی الله عنه پیغله وه نو هغه نبي علیه السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده وی زه ورشه عمرو ابن وهب یوه لورې ده یوه خشته لورې ده مالدار سړی دی وی زه د هغه لور مې تاله درکړه الوته وګوره دی غریب راغله چې راورسېد هغه ته دروازه ووهله اوله راوګوره وی تاسو عمرو ابن وهب یې وی یو وی تا نبي علیه السلام ته د خپلې لور الویلو وی یو وی زه یې رالېږلی ستا د رشتې دپاره اوهو هغه چې ده ته وکتل پلی تیاره شو وی لږ صبر وکړه زه ښځې سره صلات کوم کور ته لاړ بیبي ته ویې ښځې زمونږ د هغه لور دپاره نبي علیه السلام یو رشته رالېږلې ده وی ډېره ښه ده وی ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل وی سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان خو ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی سبا به دوی هم خفئ جګړې به زما لور به هم خفئ نو ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام ته ووایه دله بل څوک وګورې زمونږ لور له بل څوک عمرو ابن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین نه لري که تا سره ګزاره وکړي ته لاړ شه او نبي علیه السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دې غریبو ما قسې ما څه را روان لورې دا خبرې واورېدې وی بیبی یا مورې څه چل دی وی لورې دا ستا دپاره نبي علیه السلام یو سړی رشته رالېږلې ده خو موږ واپس کړو ولې م واپس کړو وی لورې که دې وکت نو جون ورسره نشي تېرولی داسې پوزه ده داسې غوږونه دي په دې مخ یې دومره دانې دي داسې شونډې دي او غریب دی یو لنګې دی د پرتوب په دی د کمیس په دی اسم نشته نه ټوپی شته او نه سپلی شته وی مورې رالېږلی چا دی جنۍ ورته وی رالېږلی خو نبي علیه السلام دی وی مورې ورشې راویې ای لورې جون ورسره ګران دی نشي تېرولی وی ای مورې د کوم خاوند انتخاب چې ما لره محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی د ته مه ګورئ پیغمبر مبارک ته لورې مونږ خو ستا د وجې وې چې ته خوشحاله یې مونږ خو لا خوشحاله یو را واپس یې کوي دا قصه دې سمه راغی نبي علیه السلام وی څنګه چلو شو وی صاحب کار شو وی مهر به ورکې وی د الله رسوله مهر څه ته وایي وی واده کې او مهر نه پېژنې ښځې له به څه شی ورکې وی دغه یو لنګ مې دی نو نو که دا لنګ په میند نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي که تی غوندې د هغې څه شو که هغې له ورکې ستاسو شو ودرېږه وي غم دله کوم حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی الله عنهم دوی له ولېږه وی ما ورته یاد که 200 درهم ترې راوړه یو صحابي ناست وی ستا څو کوره دي صاحب وی زما 2 کوره دي وی یو ده ته وبخه یو مې بخه وی دا کور دې مو شو او لاړ شه دا 600 درهم هم راوړه لاړ د هغې نه 200 درهم راوړل 600 یې راوړل نبي علیه السلام چې د هغې نه لږې راواغېستې یو 200 درهم هغې وله پلو پورې وتړلی وی زه دا د ښځې مهر شو او دا 400 یو څه د کور سامان پې والا ځان له جامې والا ښځې له جامې والا کټ کوزې والا منګې چې څه د هغه زمانې رواج و سودا والا او چې زه دله بیا نکاح وتړم واده دله وکړم دې غریب لار 200 درهم پرې پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو او په دې باقي بازار د مدینې ته لاړ چې سودا وکړم د واده چې دې سینګلار دی کې یو ډمامې والا ډمامه وایي منادي اواز کوي پخوا به زمونږ په دې کلو کې هم خلکو د مړو اعلان چې اعلانونه کول ډمامه به یې واله ډمامه وایي او چغه کي
خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد دا پار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ خپلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا دیو کی دا چی دا آواز زوری دا خپنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رست شو دکان نروتا چی دری بارہ آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد دا پلان کے علاقے تا چی چا سر خپل سامان دا جنگی زیدی ورسرا بس داغ دکان نروتا لال میلے تمانڈے تدن لے اسوادشت پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پمینس کی او زب وادکم خدی سربیم دا چتا کی دیش اسے واغش پاگا پیسو تورے واغشتا او یو روبان دے واغش نقاب پاگی دا مخوتا صرف سترگی اخکار او اصل پند ورکو او میدان تا ورسی دا سی وقت ورسی چی جہاد شروع بہادری زیادہ وا نو دا سے جنگ یو کچھ صحابہ ہوتا حیران دی تو دنیا کافر اللہ سا خدای مردار کر وہ سو کے پیجے نینا لیکن چی مخی پٹ کردی صرف سترگی اخکاری دول گیرا برا سر ارس پٹ تھے صحابہ یو نا تپوس کی دا لکھ سو کہ دا خدای بہادر اب البل نو یار دا چتا نو مسلم دے نوی مسلمان دے منگ نا پیجا چا نا پیجا پیغمبر علیہ السلام تا چالوے ویسے بھی اور نو مسلم راغلے نوی مسلمان دے خدا سے بہادر دے دا دنیا کافری مردار پر وی کم دے وی آغا مخامخ اسبان دے چے سور دے نو دے وقت پہ یو کافر غزار کاؤ دالا سے اخکاراؤ آمد اخکار سرگن شیو چے نبی اسلام او قتل او ولکہ دا خواہ تور لاس دے آغا دانو والا ننکو والا وی دا آغا سعد معلومی اظنہو سعدا دو جوڑا غواد پزے پرے خیدے اور آغلے دے حضرت علی تیوی تورشا معلوماتوں کا تپوسو کا وی سعدی مورتے آتا حضرت علی سے برمن ڈکڑے وی شاہ سوارا نبی علیہ السلام رو لے گلم تپوس کی تسعدی ترے اوپر یو سعدی راغ نبی ہم تے علوی وی سیب مغلے دا وعده پا آغا پیسو بانده دا غطوراو دا سیزون آغشتی دیو جنگ لرا گلے دی پا دی خبر کی دی چی پا دی یو کافر سر پا پردونوش جنگ کی خمڑی کی گی یو کافر پہ زورور چو تاس چی دی پا توراو او دا سی مضبوطی ہوا چی اسی پا دامین نیم شو اسی التا پریواتا او دی زخمی شو دا اسنا پا بخی بالخوا پریواتا خوچی نبی علیہ السلام اولی دنو پیغمبر علیہ السلام برمن نکلے ارسے پرے خودا ورا گئے او دی پا خورو کی وینو کی لات پت پروت تے وینیم دیو خوری دیو پاگے کی پروت تے او پیغمبر علیہ السلام رو چت کو دی خپلی سینے پوری ونی دا نسیونی او پر خپل صادر مبارک تے وینو پاکئی او دا مخ والا پاکئی او دا تندی والا پاکئی پا خپلو جامو پیغمبر علیہ السلام پا خپلو جامو دا مخ پاکی دا وین پاکی دا مخ پاکی شکل پاکی او دا پداغا وقت کے او دا حضور پاک غیق کے دان سر دا سکلک نیولے دے او دا پداغا حالت کے نبی علیہ السلام تا دا مخ راوارو وید اللہ رسول جنت بمی قبول کی ما با خدای زان تفریدی ما با دا جنت حوری زان تفریدی قبول بمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے سعدہ زما دے پا اغا ذات قسمی کہ زما سادہ چا پلاس کے دا کہ زد قیامت پر استالب گوئی کم جنت الفردوس تے زیدے جنت تبزے تب دا خودے تمیز دے او دا جنت حوری بتا قبلی زد لگوئی کم او دا خبر چے دو کرو نبی علیہ السلام اکلنو ساتے ہوا تھا دا حضور پاک غیق کے تسا ہوا تھا رد دمینی سیلدہ چرت پا صحاباو کے دا سے صحابی زما دا مخا ندے تیر شوے چی دا نبی علیہ السلام پا غیق کے دا آغا نسات چلی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بچو سا دا آغا پا غیق کے ندہ ہوتے دا سا دا حضور پاک غیق کے ہوتے رہا اولو باندے دلمنو چی ما سر خصوص خبری نکئی زما پا جام سوک اوبنس کی زما پا جام سوک دو دے نخوری اللہ و تا دا خی
چې بل نور څوک خود نه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا بدنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا بدنه هلته وباسم نبی علیہ السلام مبارک وجالل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشد اروره موچت کې بیا وخندل چې دې ته اوچت کو نو وروستو د نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو وی صاحب ودې او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نو نو دې خندل ولې او دې جلل ولې وی جلا خو مې په دې وکړه چې دغه غریب هغه فریاد مې واورېد وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبوله کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونی که وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حوره راته خدای وښوله هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی وی سعد دی رازغلی نو ما له حیا راله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړم او مې خندل خوشحاله شم چې شکر دی خدایا پروردگار شکر دی چې زما قسم دی پوره کو او د ترې په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې ورغلې مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانو د ایمان نښه چا کې چې د پیغمبر علیه السلام من قسم د صحابو د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتلی ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولۍ ځان سره محفوظ ساتلی ده یو ځل نبی علیه السلام مبارک د ام سلیم کرو دو دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولۍ ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل لا واخیست یو شیشه او نبی علیه السلام دې خولۍ مبارکې ته ونیولې نبی علیه السلام پرې راویښ شو ام سلیم دا څه دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړم ام سلیم په دې به څه کې وی صاحب مریض د علاج دپاره به د استعمالو او د خوشبویۍ دپاره به د استعمالو ځکه د نبی علیه السلام د خولۍ مبارکې نه به خوشبو شوه انکار یې پې ونه کا شیشه ته واخیسته په تندي ګوته کېښوده خولۍ ورته روبویم ها دا وانه حضرت ام سلیم وایي چې خادي به وه وی ما به داسې یو ساس کې خوله را واخیسته په ځان به مې ومږله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وې ما به وی دا د حضور پاک د خولۍ مبارکې خوشبو ده او چې کله بخاری کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زمونږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولۍ را واخیسته او ابه نوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو زما وروڼو د نبی علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده بس دې کې دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه ایمان کامل دی او چې د چا د نبی علیه السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوهېږي چې د ایمان نقصاني دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان کو دا صحابو کړي دي ځان خو په چا تیری نه هر سړي ته ځان خوښي مال د چاله کېږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکړي بچې د چاله کېږي نه چې ځان نه لرې کړي او بل لی ورکړي قسم په خدای چې صحابه کرامو خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي ما درته وختي مثالونه درکړل د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړ حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي په احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي دي په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول موږ نن څه کوو ایسه منع کړه موږ په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو
د ماسخوتن جمعات ته مونځ نه ځو، د سحر جمعات ته منزله نه ځو، ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره. جهاد خو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی دی. مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو، مال مې برباد شو. بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی که ملا درته وایي چې ناروغه مال به م د خدای په لار کې قربان. صحابو کړي دي، قسم دی چې ضرورت براغې د نبی علیہ السلام چندې چې پیغمبر علیہ السلام غوښتل جهاد دپاره یې غوښتل صحابو کې. بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به یې کېښود، حضرت عمر فاروق نیم راوړو مال راوړو میدان کې یې کېښود. نبی علیہ السلام دې تپوس کړي د مال د چا لکي ابوبکر څومره مال دې راوړو، عمر څومره دې راوړو؟ صاحب نیم مې راوړو، نیم مې بچو ته پرېښود، ښځې بچو ته. ابوبکر تا څومره راوړو؟ الله رسوله چې کور مې سمندل ټول مې راوړل. ولې حضرت ابوبکر لیونی و، هوښیار و، عقلمند و، پوه و، ټول دې راوړل، بچو ته دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښودل. دې ته مینه وایي. نن مونږ ته جهاد خدا څخه ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې ورکول او بچې د خدای په لار کې وقف کول، دا موږ ته یو ناشنا شی ښکاري. بلد نه یو دې څیز سره، توجه مو دې څیز سره نشته، پیغمبر سره مو د خولي مینه د زړه مینه نشته. دا اکثر بیان کې ویم دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی، قرآن زمونږ د ټولو دی، خدای زمونږ د ټولو دی، پیغمبر یوازې د ملا دی که د ټولو دی؟ شریعت او اسلام د ټولو دی. د مونږ قرآن پورې څونه حته کېږي؟ اسم مونږ حکمران طبقې نه دی د طبقې پورې ونیسه. ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو، اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځولی دی. ستا قرآن په امریکا کې اوس وځولی شو او علل اعلان وسوځو، اعلان باقاعده وکړو چې په پلان کې تاریخ به د مسلمان قرآن سوځوم. دا یو چیلنج شو، د مسلمان ایمان چیلنج شو. عربو نه عجمو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل. هغه ظالم پادری وی زه به نن د مسلمان قرآن په پلان کې تاریخ به زه سوځوم، او وی سوځو که وی نه سوځو. اوس یې بیا اعلان درته کړی، اوس یې بیا اعلان کړی دی، خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې. هغه تاریخ چې بیا راځي وی زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تیلی واغلو. مونږ امریکې سره بایکاټ قدرې ونه کړه، مونږ امریکې ته ګیله قدرې ونه کړه. مونږ د امریکې د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. زموږ ګیله خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. نو د امریکې د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدرې ونه کړم. او د امریکې هغه څخه غنم مونږ ټولو خوړل، ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل. د پاسه پې غټ درته لیکلي یو ایس اے ایډ فرام یو ایس اے، د یو ایس اے د امریکې د طرف نه دا مدد دی، امداد دی. په بوجو یې لیکلي که یې نه لیکلي راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی، امداد دی. کوم غله چې تاله هغه پلیت راجېږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي، زهریله مواد به پکې اچوي که به نه اچوي. د امریکې د طرف نه امداد دی، دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی، دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی، دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی. چا دپاره؟ د مسلمانانو سیب لازبګانو غریبانانو دپاره. الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکی جوړی، زما د پیغمبر حتی کی، زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چلل سره زما قرآن سوځوي. زما نفرت هم بله کې ردنه پیدا نه شو. کم از کم مسلمانانو دي کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړی کړ. نور څه نشي کولی، نفرت خو پیدا کړي. نور څه نشي کولی چې کوم خلک د دې خلاف جنګیږي نو مالی مدد خو سره وکړي. نور څه نشي کولی، خیره خو ته کولی شي که نه. او چې کوم قوم دوی سره جنګیږي د مال نه تیر دي، دعا خو هغې ته کولی شي که نه. مینه ده د نبي علیه السلام، څنګه مینه ده؟ نه پوهېږم په دې مینه. بچې ټول یونیورسټو ته لېږم، بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي. مدرسې سره امداد زما نشته، طالب زما بدي شي، مولا ستا بدي شي، د پیغمبر په ناموس تا سو نکړل، د قرآن په بېعزتۍ تا کې جوش او غیرت رانغی. دا څنګه مینه ده؟ دا ټولې خبرې به موږ سره حساب کتاب کېږي. داسې نه ده چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبره ختمه شوه. همارونو
د دنیا جنهار څومره چې دی که 200 ته مو رسېد او 100 ته مو رسېد ختمېدو والا ده. دا به زمونږ ایماني، دا به زمونږ ایماني، دا به زمونږ عقیده ای چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي. او دا پټی نه دا خبره، دا ارسه به هغه تعالی ته پډاګه کیږي. او بلکې دام درته وایم حدیث صحیح دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کوي هم، او خدای ته زمونږ اعمال معلوم دي. نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک، د شریعت، د اسلام، د دین، د قرآن حقیقی مینه واچوي. او دا بدبخت ظالمان چې څومره زمونږ د ښکلي پیغمبر هتک کوي، بیزتی کوي، خاکې جوړوي، فلمونه ته جوړوي او ټوکې ورپورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزا او خنداګانې کوي. خدای دې په خپل قهر او غضب تباه وبرباد. نور دا د رحم د قابل خلق نه دي، خدای دې په خپل قهر او غضب تباه برباد کړي. او کوم مسلمانان چې دې خلاف برسره پیکار دي، الله دې مدد وکړي. الله دې زموږ په زړه کې د نبی علیہ السلام حقیقي مینه کېنئ